حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ بهر وته دی، یو سړی ولیدلو چې روژې کې خوراک کولو. دوی ورته غوسه شول او ورته ویل چې ته مسلمان یې؟ وی ها زه مسلمان یم. وی خوراک ولې کوې په رمضان المبارک کې؟ د روژې احترام تا سره نشته. او بیا سزا حکم ورکو او سزا یې ورکړه. د ما معززو سامعینو، روژه صرف خوراک سره نه چې زه او تا خوراک سره پرهیز وکړو. خوراک خو بیمار هم نه کوي، اسخاک بیمار هم نه کوي. څو ورځو پورې غریب ته هېڅ څیز ښه نه لګي، خوله یې بنده وي، خو په دې باندې ده ته ثواب نه میلاویږي، ولې روژې نیت یې نشته. ما او تا که روژې نیت هم وي خوراک اسخاک بند کړو، د ما عزیزانو خو اکل حلال نه کوو، خوراک حلال نه کوو، په حلالو باندې یا روژه شروع کوو نه انې په حرامو باندې ماتوو. نو دا روژه که په حلالو دې شروع کړه خو په حرامو دې ماته کړه، یا حرامه وینا دې پکې وکړه، نو دې سره روژې هغه کوم اصل مقصد ده لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو پرهیزګاري جوړ شئ. یعنی په یوې میاشتې کې یو پریکټس موږ ته الله پاک راکوي، او هغه پریکټس د څه ده؟ حلاله روزي، حلال اوبه او خوراک، او حلال ازدواجی. دا ټول معاملاتو نه به ځان بچ کوي. نو دې کې موږ ته پریکټس راکوي، ټریننګ راکوي چې حلالو نه دی منع کوم. خیر ده بقایا 11 میاشتې حلال خورا اسکا او حلال ازدواجی معاملات کوا، خو حرامو نه به ځان بچ کوي. دا تقوا موږ ته سبق راکوي.